سره د پیزار جنازه نه کیږي د پیزار څه پته لګي پیزار لاندې نه ورسره خشړن ختی دی پیزار کې ته باتروم او بیت الخلا ته ورشي تا ته شوتي کیږي په لاره کې په خټو کې ګرځي په لاهو کې ګرځي په غوشانو کې ګرځي و یو حدیث کې راغلی دی دغه خلک وایي دا کم خلک چې پیزار سره جنازه کوي چې پیغمبر علیه السلام پیزار سره جنازه کړې ده او صحابه کرامو ته لږ تپوس په هغه ټیم دا باټ او سروس شوز ساده لرګي پیزار چې په ځمکه باندې به د رام خو نو صفا بشي اوس خو چې کم پیزار د لاندې نه پکې دومره پوزیشن او ډیزاینونه جوړ کړي چې پکې یو ځل یو شی اونخته نو پتیلي به تې راوباسي ستا د پیزار او د هغې د پیزار د ځمکې اسمان فرق دی لہذا د پیزار پته نه لګي چې دا پاک دی که ناپاک دی نو خصوصا دی جیمی کې خلکو مزي تړلي بوټان یې چولي جرابې ګنده کېږي نو بس سره د بوټانو جنازه وکړي دی خو د الله د رضا دپاره عبادت له نه دی راغلی دی د دې مړي وارثانو ته حاضرۍ له راغلی د حاضري خو چې په بوټانو کې کېږي بې بوټانو کېږي نو حاضري دپاره خو بوټان یستل شرط نه دی نو دی بیا بوټان نو بس لہذا جنازې خپل آداب دي جنازې له چې راغلې نو په خولو کې به ټک وکړي زمونږ سړي د ښځو نه لاندې دي ګوره ګوره پسه پس خنداګانې به یې خړتار به یې یو بل سره او بس ته بوای د یو بل چته نو لیدلې صف کې به ودرېږي خاموشۍ سره دا ستا د یو مسلمان رور یا د یو مسلمان خور د آخرت سفر شروع کېږي د هغې دپاره ته عبادت ته ودرېږي الله ته جرګه ده نو ښه د آدابو لحاظ به کې خاموشۍ سره صفونو کې بیا په جنازه باندې تلوار نه ده پکار چې استاد جو ودرېږه ټایم شوی دی ته لږ ودرېږه که نه د جنازې دا مونځ د انسان په ژوند کې ړومبی او آخري مونځ دی بل جنازه نشته دا څوک نشي ویلی چې هلکه دا جیټ هړ د ګرمي ده اوس بې تلواره باندې وکړو بیا یې په پوما کې لږ په کلاره وکړو بس که جیټ دی او که هړ دی دکه یک یو مونځ دی د دې مسلمان د جنازې ډېر لحاظ وکړه یو 15 منټه لیټ ودرېږه خو په طریقه ودرېږه تلوار مکو چې استاد جی ټیم شوی دی ودرېږه استاد جی ټیم شوی دی ودرېږه خو دا مخې ته چې کم مړی پروت دی د دې سړي دا جنازه ده با 15 واړه وخت جومات کې ته مونځ کې خیر دی یو 15 منټه مخکې شي وروستو شي په ټیم ودرېږي یو مونځ کې یو شانتي بل مونځ کې یو شانتي خو د ورځې 15 مونځونه دي خو دا جنازې دا مونځ د ژوند آخري مونځ دی دې نه پس بل مونځ په دې مړي څوک نه کوي دی مونږ د ښارو ته بیا سپارو نو لږ د وقار متانت او سنجیدګۍ نه کار اخیستل پکار دي چې د دې مسلمان ورور دا جنازه ده لږ په طریقه باندې ودرېږه آداب و لحاظ وکړه ځان سره درود شریف شروع کړه استغفار ووایه ودرېږه غلې خاموشۍ سره او چې کله د جنازې ټیم برابر شي نو پیزار وباسه بیا اودسم جنازه نه کېږي پیزار وباسه او صحیح ودرېږه او پیزار له خلوم قبلې ته کومه بلکې پیزار داسې بل طرف ته کېده شمالن او جنوبن کېده دا هم د قبلې د آدابو خلاف صوفیه کرامو لیکلي دي چې تاسو کله پیزار وباسئ نو قبلې ته یې مه ټپ کوئ بلکې قبلې نه یې لږ داسې بل پله واړوئ او بیا ودرېږه نو که جنازې د ټیم د خپل ځان سره د دې خبرې استحضار وکړه چې ورځ به ته هم داسې مړېږي او کټ کې به مړ پروت یو دا خلک به ولاړي په تا به جنازه کوي ستا به څه حال او کیفیت وي بیا په دکه استحضار کې الله ته ودرېږه چې خدای مونږ دا مسلمان ورور یا خور تاله راوړې ده خدای د سره د رحم معامله وکړي د بخښنې د عافیت او د مغفرت معامله ورسره خدای وکړي نو چې کله جنازه وشي بس بیا ځه که بل قیرات اجر ګټل غواړې خو قبر له ځان رسو یعنې د دنیا کارونه دي یو کار پسې روان شه خو د جنازې نه مخکې خبرې